الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لیٹ کار کوي دغه لیټو څه ولګنو زه دغه به نه راځي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه د الله ډېر احسانات دي او خصوصا د الله ډېر رحمتونه او مهرباني دي چې په دې کور او په دې علاقه کې د قرآن کریم د ناظرې ختمه اختتام ته ورسېدلو دا د الله لوی احسان او لوی نعمت وګڼئ چې دا د الله احسان او نعمت دی هغه کور چې په کم کور کې قرآن لوستلی شي او هغه کلی چې په کم کلی کې د قرآن کریم د تعلیم د زده کړې او بل ته د ښودلو حلقه لګیږي په دغه کلي باندې او په دغه مجالسو باندې د الله رحمتونه راوریږي په حدیث کې راځي چې کومه خلک
په یو ځای کې یا په جماعت کې دا راجمع شي د مختلفو قومونو والا یتدارسون یو بل ته قرآن ښیي. نو حدیث کې راځي چې په دې خلکو د الله رحمت راوریږي. وحفتهم الملائکه او ملائکو ته ګیرت او کړي وي. ونزلت علیهم السکینه او د الله رب العزت د طرفه د زړونو آرام په دې خلکو نازلیږي. د زړونو آرام، تسلی، اطمینان. قرآن کریم کې الله وایي چې د زړونو اطمینان او سکون دا د الله په یاداش کې دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبر شئ مؤمنانو چې د الله په یاداش کې اطمینان د زړه دی. کو دنیا سره څومره راجمع شي او تعالی الله ډیره دنیا درکړي او ډیر نعمتونه دله درکړي، خو د زړه خوشحالیه دا د الله په یاد کې ده. او د زړه خوشحالیه دا د قرآن په زده کړه کې ده. او د کوره خوشحالیم د قرآن په زده کړه کې ده. د ملک او د علاقې خوشحالي هم د قرآن په زده کړه او په نشر او په عمل کې ده. د الله دنیا ته د اطمینان او د امنیت یو کتاب را لیږلی. د دې تلاوت کول، په دې باندې عمل کول او د دې قانون رایج کول او خورول، د دې نظام جوړول، د هغې دپاره جدوجهد کول، محنت، چې د الله د دې کتاب دا نظام په من کې راشي، په دې کلي علاقه کې راشي، په دې عالم کې راشي. د دې کوشش محنتونه کوله دا د مؤمن فریضه ده. د مؤمنانو د نجات کتاب هم قرآن دی. د دنیا د کامیابی او د آخرت د کامیابی کتاب هم قرآن دی. د فتنو نه د بچاو ذریعه هم قرآن ده. او داسې عجیبه یو نظام الله د قرآن کې ذکر کړی چې ته څومره حقونه ګورې او څه مسائل ګورې، نو الله دا قرآن تبیان لکل شی دی. د هر یو شي پوره وضاحت یې کړی. ملک کې به امن څنګه راځي، خوشحالي به څنګه راځي، قرآن به رالی. د ملک د خوشحالی او د امنیت اسباب الله قرآن کې ذکر کړي. په کلي کې به خوشحالي څنګه راځي، د هغې اسباب یې ذکر کړي. او په کور کې به خوشحالي څنګه راځي، د هغې اسباب یې ذکر کړي. د مور او پلار او د بچو په مابین کې به اتفاق څنګه راځي، قرآن هغه ذکر کړي. د ښځې او د خاوند په مابین کې اختلافات پیدا شو، د هغې د اصلاح طریقه الله قرآن کې ذکر کړي. د اولاد د ادب تربیت طریقه دا قرآن ذکر کړي. مور او پلار ته دعوت ورکول د هغې طریقه دا قرآن ذکر کړي. د خپلو خپلوانو سره ژوند تیرول دا قرآن ذکر کړي. د ګاونډي سره تعلق جوړول دا قرآن ذکر کړي. ګاونډ سره به څنګه تعلق قائمې، په څه طریقه باندې به ژوند دا تیرې. اوس زمونږ نسل خوا نارینه دی او که زنانه دي، دا چې اوس د پریشانو سره او د خفګانونو سره مخ دي او دا د بېدینۍ سره مخ دي، د هغې یو وجه څه ده؟ ترک العمل بالقرآن، په قرآن باندې عمل نه کول. چې قرآن کله په ژوند کې نه راولي که نه، او ژوند د قرآن نه، نو د هغې د وجې نه
بس تا ژوند د پریشانو سره مخ د خفګان سره به مخې. نو قرآن عظیم کتاب دی، په دې باندې خوشحاله شئ. الا فبذلک فلیفرحوا، الا یا په دې نعمت زما باندې تاسو خوشحالي وکړه، او په اسلام باندې الله خوشحالي وکړي چې مؤمنان یې وي، او په فضل د الله باندې خوشحالي وکړه، او په رحمت د الله قرآن باندې خوشحالي وکړي. نو په قرآن باندې څه پکار ده؟ خوشحالي پکار ده. نو ستاسو په دې کور کې چې نن دا خوشحالي ده، بس دا عظیمه خوشحالي ده، د دې نه بله لویه خوشحالي نه وي. دنیای خوشحالي چې کله راشي که نه، نو پای پسې وروسته بیا غمونه وي. یو سړي واده کاوه، نو چېرته یې ناوې اغوستې وه، مخکې به یې دا ناوې په ډولۍ کې وړله، ساده وخت، بازوګانو نه به ډولۍ به یې پرې د بره جوړه کړه او ښتې به یې پرې راواچوي او هغه به یې وړل. نو ناوې به یې په ډولۍ کې وړله، نو چېرته خلک خوشحاله و. نو یو سپین ږیري باندې تېر شوي وو، نو هغه به سپین ږیري ویلي وو، ویل د یوې ورځې خوشحالۍ او د ټولو مرغه مېوې وه. یو ورځې پناه خوشحالی، بیا ټولو مرغمي، لکه بیا به یې لوګان راوړه، ټماټر راوړه، او چې اولاد یې وشي بیا یې وړوله جامې راوړه، چپله راوړه، او بیا چې ډېرېږي وایي ګډه بزه واله، غواګانې واله، او بیا به وایي لاړ شه منډه شوتل راوړه، بیا وایي بوسه او کل راوړه. نو دا ځان له مسلې. نو دا دینی خوشحالي چې ده که نه، په دې پسې غم نه وي. یو عالم تیر شوی دی، هغه ذکر کړی دی، هغه وایه چې دا دین کله انسان د دین کار وکړي که نه، نو وایي دا سړی په دې دین باندې وروسته بیا خوشحالی، اگر چې په هغه وخت کې ده ته تکلیف وي په دې دین، خو وروسته په دې دین کې ډېره لویه خوشحالي ده. نو وروڼو دا قرآن چې دی دا د عمل کتاب دی. اوس مې دې ملګري نه تپوس وکړو، مال چې ختم ده څه دی؟ وایي لور را پاڅېدلې ده او مور ته قرآن لفظي ویلی دی، ختم یې کړی دی، قرآن کریم ختم یې کړی. ګوره دا عظیمه خوشحالي ده، دا د صحابهو طریقه وه. صحابه کرامو دې ته نه دي کتي چې یاره زما ژبه پیړه شوې ده او زه دین نشم زده کولی، لکه اوس چې زمونږ بوډاګان او بوډۍ بانې کوي، ځوانان خو په هسې ورغلي دي، او چېرته د پوډرو نومونه یادوي او د صابونونو او د پیشواس نومونه یاد کړي دي، د انګلیش نومونه دي، دا ټول دا ښځې پیژني، او بلیچ پیژني، ګولډن پارل کریم پیژني، دا نوره اشیا مشیا دا ټول پیژني. او چې د مانځه تپوس یې وکړو نو الحمدو ته الحمد وایي، او که تپوس یې ترې وکړه چې یاره فرایض درته معلوم دی دا پته ورته نه وي، او که تپوس یې ته وکړو چې د غسل سنت طریقه یاره وایي دا د مولانو کار دی. صحابه کرامو او صحابیاتو دا دینه دا یاد کړی دی، په غټ عمر کې یاد کړی دی. صحابیات په غټ عمر کې مسلمانی شوي دي، آی ټوله زندګي په کفر کې تیره کړې وه. دین له مقصد یې ورته ووایه دین ته. قرآن کریم کې آیاتونه راله، الله عزت خوشحاله یم د دې خلکو نه داسې محنت یې وکړو، او الله عزت نه راضي یم د دوی د محنت نه. نو ګوره په دنیا کې چې دی له زیری د خوشحالۍ رالی، دا ولې دا دین مقصد ګرځولی و، دنیا د هغې مقصد نه وه. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې یاره یو پخه عمر زنانه راپاڅي یو قرآن ووایي، او دارنګې زمونږ ځوانې زنانه راپاڅي او په قرآن عمل وکړي.
د قرآن کریم عمل دی. ګوره یوازې تلاوت نه دی. حسن بصري رحم الله ذکر کړی دی، وی دا قرآن کریم د الله را لېږلی او د پاره د تدبر. انزل القرآن للتدبر، قرآن کریم الله را لېږلی او د پاره د سوچ او فکر. خلکو یا د تلاوت نه عمل جوړ کړی دی. اوس یې مې ووی یاره ځینې وی یاره زما لور وی قرآن ختم کو په ترجمه باندې 3 ځله. څوک یاره زما لوره په 3مه درجه کې سبق وی او په 4مه کې وی. ته زه وایم ته تپوس وکړه چې دا غاړه د څومې درجې ده. غاړه چې اږدله کړې ده که نه، چې د بېسمور نه یې غاړه ښکاري، او دا لوپټې د څومې درجې ده چې دا مرۍ پکې ښکاري او په ځان یې راچلي، او دا لنډې تنګې جامې د څومې درجې دي. نه علم د عمل نوم دی. قرآن دی وه، قرآن باندې به عمل کې. 7 آیاتونه په قرآن کریم کې دا په پرده باندې راغلي. زه کله وامه زنانه وی یاره وی 15 به کلی، او کله وی یاره وی د دې میاشتې څومه ورځ ده، څه کوئ وی روجې نیسو. زه وامه روجې پرېږده، دا فرضي پرده راټینګه که. بهر مګر ځه په شان د زمانې د جاهلیت په کور کې کښېنه. دارنګې بلا ضرورته په ټوله مزه، بلا ضرورته بهر ته مه وځه، بلا ضرورته دا مارکیټونو له مزه، بازارونو له مزه. ته خو الله یو باچڼه پیدا کړي، دا باچڼه ده او د دې د پاره خادم پیدا کړی دی. هغه ستا بهرني خدمتونه څوک کوي؟ سړي. الا الرجال قوامون علی النساء، دا نارینه به مشران وي د زنانو. ولې الله وله وجه ذکر کړی بما انفقو؟ ولې دا د الله دا خاوند بې ګټیه، او دا عبدالله بې خوریه، دا د الله بنده دی که نه. او پښتانه وی مټې د لالا وی نوڼی د عبدالله وی. نو مټې به خاوند ویه، زمیندارۍ به هم کوي، دیاړیانې به هم کوي، سفرونه به هم کوي، دوکانداریانې به هم کوي، خني او ګرمي به هم برداشت کوي، او زنانه به کور کې ناسته یا هغه به خوراک کوي. بس تیارې ته ناسته ده، جامه په سړي باندې ده، روټۍ دې په سړي باندې ده، مسکن دې په سړي باندې دی. مسکن څه ته وایي؟ رهایش. چې خاوند په ډیران اوسېږي ته هم اوسېږه که نه، چې خاوند ده په بنګله کې ته به هم په بنګله کې، چې خاوند په خپل کور کې ته به هم په کور کې، چې خاوند د کرایه په کور کې دی ته به هم ورسره، خاوند خیمې کې دی ته به هم په خیمه کې، خاوند د ښه خوراکونه کوي تا باندې به هم کوي، خاوند ښه جامه اغوندي تاله به هم درکوي. دا ټولې مسلې دا ګوره چا لره دي؟ دا الله دې مؤمن لره خپل حق ورکړی. د مور او پلار خپل حق قرآن ذکر کړی. الله ولا تقل لهما اوفنا، مور او پلار ته به حوصلې نه کوئ. د خفګان اظهار به مور او پلار ته نه کوي. ورته دې خپل حق ورکړی، او ښځو له خپل حق ورکړی. رسول الله فرمایي انزل الناس منازلهم، هر یو سړي له خپله مرتبه ورکوي. نو دین یاد کړئ چې مراتب د خلکو وپېژنئ. د خاوند خپله مرتبه ده. رسول الله فرمایي ښځه باید 4 کارونه کوي، دا به جنت بیبیه جنت ته به ځي. د الله نبی مشکات کې حدیث دی، زنانه چې ده اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتت بعلها واحسنت فرجها. د الله نبی ویا زنانه به 4 کارونه کوي. د الله پیغمبر ویا یو به 5 منځونه کوي فرضیه. دویم د الله نبی ویا د رمضان مبارکه روجې به نیسیه، روجې به نیسیه، فرضي روجې.
او دریم د الله نبی ویا د خاوند به تابعداره یا د خاونه حکم به مني تابعداري به کوي او څلورم د الله نبی ویا د خپل نفس حفاظت به کوي ډول به زنانه چاته نه ښکاره کوي پردو نارینهو سره به خبرې اترې نه کوي ښه جامه نوې جامه به سړي ته اغوندي کو سترګه توره کو شونډه سره کوي کو بلیچ لګوي او کو کریم لګوي کو پوډر لګوي کو څونډې اړوي دا به ټول چاته کوي دا به خاوند ته کوي الا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن دا زنانه به ډول نه ښکاره کوي مګر صرف خاوندانو ته خاوند ته به ډول ښکاره کوي او اوس یې حال ته ګوره چې په کور کې نو حال ته یې وګوره او چې کله بهر وتله حال ته یې ګوره اوس تاسو فکر وکئ که نه تاسو چې ختم له راغلي وئ نو کم قسم جامه به تاسو اغوستي نوې به هم پکې کتي هغه به هم لګولي روره او څه دارو درمل چیرې په ځان به هم راښکلي اوس به جامې پکې ښیي چې پلانۍ پکې د 3000 جوړه اغوستې وه او پلانۍ پکې د 4,500 د اغوستې وه او پلانۍ خو داسې وه او کور ته چې کله لاړه او بیا خاوند راته د بازار نه ستړی او هغه ته به بیا داسې جامې واغوندي چې د کور د پرېښودو به نه وي داسې حال به نو ګوره الله وایي دا ډول او ښایست خو دا خو ما تاسو ته ویلو چې خاوند ته وکړي نو 4 کارونه به کوې فرضي مونځ به کوې فرضي روژه به نیسې او د خاوند تابعداره به او د خپل ځان حفاظت به کوې د الله پیغمبر وایي د جنت 8 واړه دروازې به ته کولاوي څومره آسان عمل یې ته ذکر کړی په دې آسان عمل په دې یو حدیث عمل وکړه جنت بیبي نه جوړی او په خوله کې به سپی نه تړي رسول الله سلم له یو صحابي رالی وی د الله پیغمبره یوه ښځه ده او هغه منځګزاره ده او تهجد ګزاره ده او روژه داره د روژې نیسي خو ګاونډیان ترې نه خفه دي د الله پیغمبر وفرمیل ویل دا جهنمی ده بله تپوس یې وکړ ویل بله زنانه ده وی د هغې منځونه هم کم دي د هغې روژې هم کمې دي او د هغې نوره عبادتونه هم کم دي خو ګاونډیان ترې نه خوشحاله دي د الله نبی وایي دا جنتي ده دا جنت بیبي ده نو ګوره اخلاق به هم برابرې اخلاق به هم د قرآن او د حدیث برابرې او اخلاق د هغې ښځې برابرې چې هغه قرآن ووایي کم از کم د قرآن کریم ترجمه خو یو ځل اورئ که نه نور خو ګوره د قرآن علم کول او دارنګې قرآن کریم یادول او بل چاته خوستل دا خو علم دی دا خو اعلی درجه ده رسول الله فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلم غوره نارینه غوره زنانه په تاسو کې هغه دی چې قرآن په خپله باندې یاد کي او نورو ته وښایه نورو ته یې وښایي په خپله هم قرآن یاد کي دا بهترین نارینه دی دا بهترینه زنانه ده غوره یې ورته ویلې نو ګوره دا خو غټه درجه ده چې علم دې کړی چاته ښایي یا د چا نه یادې طالب العلم نو ډیره بهتره ده نور خو کم از کم قرآن خو یو ځل واوره په قرآن کریم کې احکامات دي سورة نور عمر رضی الله تعالی عنہ عائشہ بی رضی الله تعالی عنہ هغه وی علم النساء سورة النور خپلو بیبیانو ته خپلو زنانو ته سورة نور وای سورة نور زنانه ته زده که نو کم از کم زمونږ ماخوستان کې اوس سورة نور شروع که نه ایله 4-5 ورځې وشولې چې 2 آیاته میله وویل نو په کار دا ده چې دا سورة نور خو واورې که چې ما ته مې رب څه ویل ما ته یې پرده د چا نه ویلې چې د چا نه پرده وکړه ما ته یې څه ویلي چې د چا نه پرده مه کوه ما ته یې د خاوند په باره کې څه ویلي دی ما ته یې د والدینو په باره کې څه ویلي ما ته یې د خپلو بچو ماشومانو په باره کې څه ویلي
ما ته د ګاونډیانو په باره کې څه ویلي دي. دا ټوله قرآن کریم ذکر کړي چې کله موږ قرآن کریم راوالو نو به هر کیفه زنانه لره عمل په قرآن باندې ډیر ضروری دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی داسې دور را روان دی، داسې دور وی د الله پیغمبر ویا څه ښځې به پیدا شي ما نه دي لیدلي، د الله نبي ویا دی به د جنت بیم ویني او د جنت بی به د ډیر لرې لرې فاصلې نه ده خوشبي به د هغې محسوسیږي. د الله نبي ویا کاسیاتون عاریاتون مائلاتون مومیلاتون داسې زنانه دي ما نه دي لیدلي پیشنګویي ورکړې ده چې د هغې جامې به نرۍ وي، په ظاهره باندې به دی جامه اغوستې وي، د الله په نیز باندې به دا بربنډه وي. کاسیاتون عاریه جامه به اغوستې وي خو دا به بربنډه وي. او د الله نبي ویه مائلاتون مومیلات دا به پردو سړو ته میلان کوي. او د الله پیغمبر ویه دا به پردي سړي ځان ته مایله کوي. او د دیو سرونه ویښته به په شان ته د اوښ د ګوپ یې، د اوښ ګوپ نه دی دا غوره، دا شان به د اخته به را چونټي کړي او په دې سر باندې به برتې نه داسې صبرونه به ترې جوړه کړي. دا اوس اکثر د ماشومانو له دا خلک کوي، دام کوي. یو بل حدیث کې راځي دا غوږونه نه دي دا خطونه، دا د هلکانو له خرئ، دا خطونه دا غوږونو سیډونه دا وله وخرئ او د دې سر دا منځ ته وله پرېږدي. دا د یهودیانو طریقه د رسول الله د دې نه منع کړي. ماشومانو له داسې کټینګ مه کوئ چې د یهودیانو سره مشابهت. نو د الله نبي ویه چې د دوی سرونه به په شان ته د ګوفه د اوښ وي، دا ما نه دي لیدلي خو دا زنانه به د جنت بیم ویني. د الله نبي وی اوس جامو ته دې ګوره، لباس ته وګوره، زمونږ لباسونه غیر شرعي دي. غیر شرعي لباس د نارینه هم دی، اکثره د زنانه هم دی. اکثره د هلکانو جامه او شکل او صورت دا مشابه د زنانه سره، او د زنانه او شکل او صورت او جامه دا مشابه د نارینه او سره. نو الک نه جنۍ جوړه کړې ده او د جنۍ نه الک جوړ کړی. او رسول الله فرمایلی دی لعن الله د الله لعنت دی ویه په هغه نارینهو باندې چې هغه یې مشابهت د زنانهو کوي، او د الله لعنت دی ویه په هغه زنانهو باندې چې هغه ځان یو شانتې کوي د نارینهو سره. نو ګوره په هغه هلک هم د الله لعنت دی چې دا لباس اغوندي په شان د لباس د ښځې، او دا شکل او صورت جوړه په شان د شکل او صورت د ښځې، او په هغه ښځه د الله لعنت دی چې د سړو په شانتې لباس جوړوي او شکل او صورت دا د سړو برابروي. اوس ګوره که نه په څونډي باندې تیزاب ایښي، تیزاب دا یې سور کړی، حالانکې کلر لګول زنانه له جایز دي، خو څونډی خو به نه جوړی چې تا مثلا د الک په شان د زلمي د مامون د زلمی دی د ځانه جوړ کړی په تندي باندې دی ښه مزېدار څونډی را پریښی دی او دا دې سور کړی دی روره، او دا او یې جینیه الک نه، حالانکې دا څونډی الک لم ناروا دی په شریعت کې چې دی نو په منځ باندې بختاړی. شرعان دا د رسول الله سلام فرمای خالف الیهود والنصارى، خلاف وکړئ د یهود او د نصاراو. خلاف یې څه دی؟ هغوی په سیټ باندې څونډی اړوي، دارنګې د هغوی دا لباس چې دی که نه د هغوی دا جامه چې ده دا جامه دا غیر شرعي وي، د هغوی په سرونو باندې ویښتنی، یهودیان دا سرونه خرئ، نو د هغې په بنیاد باندې د الله پیغمبر وایي تاسو شرعي زلفې پرېږدئ، نارینه به څه کوي زلفې به پرېږدي، ښایسته طریقه باندې په مین باندې به سرونه اړوي، دا به لازمي. نو اوس
مشابهت روان دی، په ډول کې هم مشابهت دی، په جامه کې هم زمونږ او ستاسو مشابهت. قرآن کریم کې الله وایي الله دا زنانه به غټې څادرې راځي یدنین علیهن من جلابیبهن، د الله نبی ویه دا زنانه به په ځان باندې غټ غټ څادرونه راچیه، غټ څادر. اوس څادر لا څه کې ماکس یې لګولی سپیمې پټې کړي، سپیمې وراني، صحیح ده. نو دا سپیمې پټې کړي او یا یې په سپین پړونو باندې سپیما پړونه یې والی او چا پکې لا پیشیني برقه پیدا کړ. اوس دا غټان خلک نه دی، ښځو له پیشیني برقه پیدا کړي. د دې داسې مثال دی لکه غوښه چې دی په سپینه ګوتۍ کې اچلي. قصابي ته ویې لکه دا غوښه دله په دغه کې اچومه، په اخبار کې لبندومه او په توره تیلی کې نه اچومه چې سپین نه په لاره ونه څښتی. او ته ورته وې نه نه په سپینه ګوتۍ کې لاله واچوه چې ښه تک سور پټی ښکاري. نو خیر دی که سپی په یو غړم وکړي نو څه مسله نه. نو دا زنانه چې تا ورته پیشیني برقه لګولې او په ځان پسې دې روانه کړې په بازار کې او یا دې په مخ کې سیټ کې په ګاډي کې کېنولې ده، نو ټوله نات کلی به ته نه ګوري. حالان کې د زنانه دا برقه نه ده، برقه دام پرده ده، زینت به د دې نه ښکاري الا ما زهره یې ویلې. ما زهره کې یو معنی دا کوي چې لاسونه په طور د ضرورت ښکاره شي یا یې پښې په طور د ضرورت ښکاره شي، او بعضې وایه چې ساده جلباب یې ښکاره شي. غټ څادر یې اوس راغستی دی، غټ څادر دی، د بوسو څادر دی، زوړ څادر دی، په ځان یې راچلی دی او دا که څوک ویني خیر دی. نوره به د دې لوپاټه، د دې جامه، د دې غاړه، د دې بنګړې، د دې پازیبه، حتی تر دې پورې چې قرآن کریم وایي دی به پخم په تیزه نه وی، پخه به په تیزه نه وی د اسپې په شانتې چې ټکا دې خیږي، ولې چې نارینت ته ونه ګوري. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زنانه چې په ګاډي کې بیل نو وایي دا به شاته سیټ ته کښېنې، په زمانه کې یو ګاډي نه و که نه، نو اوښان نو دا به په شاته کجاوه کې ناستی، مخې ته به دا نه کښېني، ولې چې چېرته پرې د چا نظر ونه لګي، دا ټوله عورت دی. رسول الله فرمای المرأة عوره، دا زنانه ټول عورت دی، دا به ځان پټ ساتي. نو ګوره دا احکامات به تاسو یادوئ، د څه نه به یادوئ؟ د قرآن نه. قرآن به راوالی ځان کې به جرأت پیدا کوي، ځان کې به اسلام پیدا کوي، ځان کې به ایمان پیدا کوي چې د ژوند په خوند باندې پوه شئ او الله رب العزت به هم د هر قسمه شرونو نه حفاظت کوي. اوس دې زنانه ځان کې غیرت پیدا کړی که نه؟ الله دې وله په قرآن باندې د عمل کولو توفیق ورکړي چې دې په غټ عمر کې قرآن کریم څو دا ووایو، د دې ثمره او نتیجه به انشاءالله په آخرت کې ویني او د دې خوشحالۍ به په دنیا کې هم ویني. دا لوی عظیم کتاب دی، بهتره سړی د هغه نه نشته، بهتره ښځه د هغه نه د الله نبي وینئ چې قرآن کریم یادویه، قرآن راولي او په قرآن کریم باندې بیا عمل کوي. خاندانونه الله د قرآن په وجه چوتئ. مسلم کې حدیث دی ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما، الله د دې قرآن په وجه باندې ډېر خلک اوچتوي، ویدعو به آخرین، والله ډېر خلک د قرآن د پرېښودلو د وجې نه ذلیله کوي چې قرآن دې پرېښوست ذلیله بشي او چې قرآن کریم دې راواغست عزتمن بشي، لوی مقام ته به دې الله ورسوي. عبدالله بن عباس وایي که نه، وایي من قرأ القرآن لا یذل فی الدنیا ولا یشقى فی الاخره، چا چې د الله کتاب په دنیا کې هو دا به ګمراه نشي په دنیا کې، ولا یشقى فی الاخره، په آخرت کې به بدبخته نه وي، د الله د رحمت نه به څه نه ناامیده بني. نو دا ډېر لوی کتاب دی، د عظیم کتاب ختم دی و زنانه وکړی او د انسان د پیدایش نه مخکې الله ګوره حکم د څه کړی دی؟ د قرآن.
قرآن کریم چې کله راوالي نو لاول خو د انسان پیدایش دی که انسان پیدا شوی بیا د تعلیم سلسله وروسته پې جوړه شوي لیکن الله وایي الرحمن علم القرآن مهربانه باچا دی ښودلی دی قرآن دا قرآن بیا وروسته وایي خلق الانسان و انسان پیدا کړی دی خو د هغې نه مخکې وایي قرآن یې ورته ښودلی دی نو دا قرآن ښودلی مخکې کړه ولې دا یې د دې تعظیم ته اشاره وکړه چې لکه ګوره انسان د الله په نیز باندې هغه انسان دی چې قرآن یې ویلی دی انسان عبدالله بن مبارک ویا کامل سړی هغه دی کامله ښځه هغه ده چې هغه قرآن یې زده کړی کامل نارینه هغه دی چې هغه قرآن ویلی عبدالله بن مبارک وی دا قرآن کریمه د دې علم د نرانو شی دی هغه انسانه چې هغه کې سړیتوب وي هغه زنانه چې هغه کې انسانیت وي هغه نارینه چې هغه کې انسانیت یا قرآن یادوي قرآن کریم رالی نو الله مو اقرأ بسم ربک الذی خلق ویل ولا پیغمبره په نوم د رب باندې خلقه چې پیدا کړی دی انسانه نو اول یې ورته د اقرأ حکم کړی د پیدایش نه مخکې وی الله ویا ویل ولی وحی اول ولولی وحی وایا نو اول پیغمبر ته د نبوت د څه حکم شوی د قرات پیغمبره چې قرآن کریم لوله قرآن کریم وایا او الله ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دا قرآن الله موږ آسان کړی دی د پاره د نصیحت فهل من مدکر الله څوک شته دی چې نصیحت ترنه قبول کړي نصیحت شی قبلولی قرآن الله راواله نصیحت ترنه قبول کا نصیحت واعظ او نصیحت دی قرآن کریم نو ګوره د قرآن کریم نه آسان کړی دی الله وایي ولقد یسرنا الله موږ آسان کړی نو قرآن آسان کتاب دی اوس ویه یاره وایي ژبه مې پیړه ده چې بازار ته جامه نه راغلي دی د بلا لور ته نوم یې ورته معلومي صحیح ده دارنګې چې کومه پوډر لا را رسېدلې نه دوکاندار نه تپوس وکړه دی د بلا شي ته به نوم معلومي ولې دا خو شمالی اوري که نه هغه کې شپه ورځ نو دی دا ریډیو ته چې ناست دا دی له ناستې چې نوي کریم به کم راغلي او نوی سیټ به کم راغلی نو هغه نومونه دی ورته یادي خو ته ورته وی الیفه نه بس دا ته پته نه لګي او چې ورته وی دا صورت یا لویله هم ته یاده ده د ویترو او یاره وایي ژبه مې پیړه شوې ده نو ګوره ژبه نه پیړېږي ښه خو ژبه پیړېدلی په خوله کې به نه ځایدلی صحابه کرام څه مرزادي علما نه وو صحابیات ما څه مرزادي عالمان نه وي دی وروسته دا دین یاد کړی دغه شانتې عمرونو کې دا دین یاد کړی نو دا دین یادول غواړي په دې باندې عمل کول غواړي قرآن آسان دی د څاڅکي نه دریاب جوړیږي یو لفظ به وی یو لفظ یو ټکی ووه یو ځل خو به ختم کې کنه کو ژوند الله درک او که ختمولی دی نشو نه کم از کمه د طلبای کرامو او د عالماتو او د طالباتو په سب کې خو به د قیامت په ورځ راپاڅېږي کنه د قیامت په ورځ باندې به د طالباتو په سب کې راپاڅېږي صحیح ده چې کومه خلقو قرآن کریم وه او سانه په منځ کې څه شو دا پاتې شو نو د هغې څخه به د حشر وشي نو دا وایي دې له ټیم ورکوي په کورونو کې دوه درې زنانۍ دا کارونه تقسیم کوي تاسو الله په دې کورونو کې جوانې زنانه درکړي هغه علم یې کړی قرآن کریم یې یاد کړی د هغه نه لفظي قرآنونه یې زده کوي د هغه نه د مانځه احکامات یې زده کوي فرایض ترنه یاد کوي واجبات ترنه یادوي سنن ترنه یادوي مونځه لفظي مونځ ترنه برابر کوي د مانځه ترجمه ترنه یاده کوي دارنګې قاعده سفاره وړې سفارې هغه ترنه یو ټکی ووه یو ورځ خو به یې ختم کې کن نو دا وختونه مقرره کې څوک سهار کې راځي چې کومه کورونو کې زنانه دی هغې قرآن کریم ویلی دی یا یې علم کړی دی
نو د هغې نه دا علوم یاد کوي، دا قرآن کریم ته نه یاد کوي. او دا د الله ډېر لوی نعمت دی. ګوره الله به د دې لوی نعمت په باره کې زموږ او ستاسو نه تپوس کوي. ولتسألن یومئذ عن النعیم. الله د دې نعمت په باره کې به زه ستاسو نه بیا پوښتنه کوم. نو یو به قرآن کریم یادوئ، خو چا لفظي قرآن نه ویلی، دا به د اوس نه عزم او قصد وکړه چې انشاءالله زه به لفظي قرآن وایم. او که چا لفظي قرآن ویلی نو هغه به ترجمه شروع کوي. او چې ترجمه چا کړي نو هغه به احکامات شروع کوي د اسلام. هغه احکامات به یادوئ. او دغه رنګې دویم آخري خبره دا ده چې لباس دا به شرعي کوي. اګدلې غاړې به پرېږدی، صحیح ده، دومره غاړه وکړه چې ستا په لوپټه کې بند دی. نو یو به څه نښې ویه، یو به شرعي فرده وکئ چې شرعي فرده زما چا نه ده، هغه د قرآن کریم ذکر کړی دی چې شرعي فرده موږ او تاسو وکړو. د ترور د زوی نه، د ماما د زوی نه، د تره د زوی نه، د ګاونډي نه وغیره د نارینه نه د دې ونه فرده ده. نو پکار داره چې موږ او تاسو شرعي فرده وکړو. مونځ موږ او تاسو کوو فرض دی، روژه موږ او تاسو نیسو فرض ده. نو دا فرده هم ګوره فرض ده. نو فرده موږ پرېښې ده. نو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. الله په بعضې کتاب باندې ایمان راوړئ او په بعضې کفر کوئ. او قرآن کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ایمان والاو الله اسلام ته پوره ننوځه. نو داسې مه کوه چې نیم احکامات دې منلي دي او نیم نه منې. نه، الله اسلام ته پوره راشه، پوره په اسلام باندې عمل وکړه. چې مونږ ته فرض وو پردې ته هم فرض ووایه، چې روژې ته فرض وو نو فردې ته هم فرض ووایه. په دې باندې څه وکئ؟ عمل وکئ. نو یو به شرعیه فرده کوئ. او دریم به خپل اخلاق برابر کوئ چې په کور کې زموږ اخلاق برابري. خو کشرانی دي چې هغه د مور او پلار سره ښه سلوک کوي، د مور او پلار خدمتونه کوي، د مشرانو خدمت کوي، په کشرانو باندې شفقت کوي، د ګاونډیانو سره حسن سلوک کوي، ښه اخلاق ور چلی، ښه خدمتونه کوي. کو خواښې ده نونګور ته د لور په نظر وګوري، او کو دا نونګور ده چې دا د خواښې او سخر ته د پلار په نظر وګوري. او دارنګې خاوند ته دا د آقا په نظر وګوري چې دا زما مشر دی، دا الله زما مشر کړی دی. د خاوند خدمت دا په زنانه باندې فرض دی. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په هغه زنانه د الله لعنت وریږي چې د دې نه خاوند خفه او په دې شپه تېره شوه. نو چې داسې حالات په موږ او تاسو باندې چېرته رانشي. او نارینه ولم پکار یې چې کم از کمه د زنانو خیال وساتي. د زنانو کم حق دی، هغه حق خو کم از کم ته پوره کوه، هغه حق خو ته یادوه چې کم از کم د زنانه کم حقونه دي نو هغه حقونه ته پوره که. ځان له څنګ لباس کې، ځان له څنګ خوراک کې، ځان له څنګ ژوند تېرې. دغه ژوند دا پکار داره چې موږ او تاسو د زنانو دپاره مخفل کړو. رسول الله فرمایي وایي مؤمن هغه سړی دی چې ځان له څه خوښیه چې هغه بل مسلمان رور لم خوښ. نو مسلمان خویندې له مسلمان ورونو له هم هغه خوښوئ. نو یو د خپلو مشرانو څه کوئ؟ قدر کوئ، او په کشرانو باندې شفقت کوئ. او دارنګې د الله پیغمبر فرمایي چې د کمې زنانه نه خاوند خفه دی، وایي د دې فرضي مونځه د سر نه یو لویشت پورته نه ځي، یعنې یو لویشت پورته د مونځ نه قبلیږي. نو ستا د عبادت بیا څه چې ستا نه خپل خاوند خفه. حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې خاوند ښځې ته ووایه چې د دې یو غر نه به کانې وړې هغه سپین غر له، او د سپین غر نه به یې راوړې د تور غر له. مطلب یې دا دی چې د مشرق نه به یې وړې مغرب له، او د مغرب نه به یې راوړې مشرق له. نو وایي ښځه به په دې کې وله ګنجایش نشته، بلکې دا عمل به کوي. دا اشاره کړې ده چې د خاوند خبره به کوزه نه اچوي، چې کله د شریعت مطابق شرعاً مسله شریعت وایي، الله درته وایي، د الله رسول درته وایي، او په ګناه کې به د خاوند خبره ښځه نه مني، او ښځه به خاوند به د ښځې خبره نه مني. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. چې سړی ته د ګناه حکم کولو نو ګناه به نه کړي.
او چې ښځې سړي ته د ګناه حکم کولو نو سړی به ګناه نه کوي، نه چې کم امور شرعیه دي او کم اوامر شرعیه دي او کم نواهی دي شرعیه، نو چې د څه نه منع کړی الله نو هغه نه منع کېږه، او د څه حکم یې تکړی دی نو که هغه د مخلوق په باره کې دی او که هغه د الله حقونه دي نو هغه به منئ. نو په دې خبرو چې عمل وشي الله به زموږ او ستاسو دنیا و آخرت برابر کړي او الله به هم د فتنو او د شرونو نه وساتي. حدیث کې راځي علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله فرمایل چې فتنې به راشي، نو علی وفرمایله چې مل مخرج یا رسول الله، د الله پیغمبره د خلاصي لاره به څه؟ نو د الله رسول وفرمایله کتاب الله، په کتاب الله باندې عمل وکئ، په قرآن باندې چې عمل وکړو الله به هم د هر قسمه فتنو او د شرونو نه خلاص کی، الله به هم نیستیانې ختمې کی، بیمارانې به د الله ختمې کیه، خوشحالیانې به د باندې الله راوليه. خو چې کله په قرآن باندې عمل وکړو دا څه چې ویله واورېدله الله دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. درود شریف ووایي، دعا کوو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسول النبي. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله لوی واړه ګناهونه معاف کا، الله د جهنم د اور نه مساته، د قبر د عذاب د محشر د سخت نه مساته، الله د قرآن او سنت مطابق ژوند زموږ د ټولو نصیب کا. الله دا کم ختم چې په دې کور کې شوی دی الله رحمتونه پرې راووروه، الله خوشحالي نصیب کا، الله د زړه چې کم حاجتونه دي د خپل خزانو نه ول پوره کا، الله چې څومره بیماران دي شفای کامله عاجله ول ورکا، الله چې چاو ته دا ختم کړی دی الله د هغې په عمر او عمل کې برکتونه واچوه، چا چې دا ختم کړی دی الله د هغې په عمر او عمل کې برکتونه واچوه، مزید د علم د زده کړې او د عمل کولو توفیق ول ورکا، الله دا کور د شرونو د فتنو نه وساته، الله د هر قسمه شرونو نه وساته، د کینهګر د حسدګر د اختلافات او فتنو نه الله د هر څه نه حفاظت وکا، برکتونه پکې الله راووروه، الله نیک عمل او صلحا پکې پیدا کا، په اولاد کې عالمان به عمله پیدا کا، چې څومره دنیایي ضرورتونه دي الله د خپل خزانو له پوره کا، یا الله چې څومره بیماران دي شفا کامله عاجله ول ورکا، دا څومره زنانه چې الله دې ختم لراغلي دي ساده کلام اوریدلو د فار الله راغلي دي، الله دا موږ چې ویلا په دې باندې د عمل کولو توفیق موږ لم راکو دی لم په ورکا، الله د دې لپاره صدقه جاریه وګرځاوه، ستا دربار ته الله لاس شوت کړی دی، د زنانه او د دې نارینه او چې په ځړه باندې څومره حاجتونه دي شرعیه دي الله د خپل خزانو نه ول پوره کا، یا رحمان یا رحیم کریمه، اتفاق او اتحاد سره زمونږ نصیب کا، الله د بی اتفاقین اختلافاتو نه وساته، الله کو چا نارینه اولاد نه یا نیک عمل او صالح اولاد ول ورکا، کو چا اولاد یې الله نیک عمل او صالح او ترالوی کا، د چا والدین یې الله وفات شوی د دنیا نه تلی الله قبرونه منور کا، الله قبرونه منور کا، جنت الفردوس نصیب کا، الله د جهنم د اور نه الله سره زمونږ وساته، یا رحمان یا رحیم، د چا والدین ژوندي وي عمرونه عملونه کې ول برکتونه واچوه، الله زمونږ په کورونه کې قرآنی زندگی نافذه کا، الله د حدیث مبارک ژوند مونږ ته نصیب کا، د سنت مطابق ژوند زمونږ د ټولو نصیب کا، یا رحمان یا کریم ذاته دا کله الله په دین باندې ودان کا، د دې کله نه د دین چینه روانه کا، الله په دې کم کور کې چې دا ختم شوی کم ماشومان کړي کم زنانو کړي الله په دې کې د دین چینه روانه کا، الله خوشاله نصیب کا، الله د غمونو د دردونو نه وساته، الله ته تیرا راضی شه، الله داسې ته راضی شه چې بیا ته ناراضه مشه، الله زمونږ د ټولو ناراضي شه، الله په دې ملک امن راوله، په دې باجوړ کې امن راوله، یا رحمان یا کریم ذاته د قرآن او د سنت نه الله نظام په موږ ټولو باندې قائم کا، خلافت اسلامی الله په موږ باندې قائم کا، قرآنی نظام الله په موږ باندې قائم کا، الله چې څومره شهدا درغلي شهادتونه قبول کا، الله چې څومره مسلمانانو وفات شوي دي قبرونه منور کا، الله چې څومره مجاهدین دی الله ساده دین د فارمنډ تړلې ویا، الله په هر جامه کې چې دی الله ته حافظ او ناصر شه، الله ته حافظ او ناصر شه، الله زمونږ په دې ملک کې، الله زمونږ په دې وطن کې، الله زمونږ په دې باجوړ کې امن راوله، الله امن پکې راوله،
یا رحمان یا کریم ذاته دا څومره حکمرانان دي الله دې ټولو ته هدایت وکړه د ظلم نه الله بچ کړه د ظلمونو نه یې وساته خو هدایت یې په نصیب کې نه د قارون او د فرعون په شان د مخ د ځمکې نه پناه کړه الله د فلسطین د مسلمانانو او د مجاهدینو الله مرسته وکړه د شام او د عراق الله چې څومره مجاهدین دي الله په هر غاړو پیڅکو کې دي الله د ټولو حافظ او ناصر شه الله چې څومره د تبلیغ جماعتونه دي د هغو حافظ او ناصر شه چې څومره مرکزونه دي څومره مدرسې دي څومره الله علماء کرام دي طلباء کرام دي د هغو حافظ او ناصر شه یا رحمان یا کریم ذاته زموږ د علماو حفاظت وکړه د طلباو حفاظت وکړه د مسلمانانو حفاظت وکړه الله زموږ د تورسرو حفاظت وکړه الله زموږ د نوجوانانو طبقې حفاظت وکړه الله ته راضي شه الله راضي شه چې د دنیا نه درځو د کامل ایمان سمدر ولا دا کلمه په خوله جاري کړه لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته